راتلونکي مالي کال لپاره د بلوچستان بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کیږي. د بجټ مجموعي حجم د 1000 ارب روپو نه سیوا ښودلی شوی دی. بجټ کې د صوبې امن و امان لپاره 100 ارب، صحت شعبې لپاره 80 ارب، د تعلیم شعبې لپاره 160 ارب روپۍ نه زیات رقم مختص کولو امکان دی. د بلوچستان معاشي ماهرینو د صوبې د تیر کال بجټ په مکمله توګه د خرج کولو په حواله حکومتي دعوې دروغ ګرځولي دي. معاشي ماهرینو تر مخه روان مالي کال دوران صوبه کې سلویه منصوبه نه ده شروع شوې. ترهګرۍ کې اضافه راغلې ده. د هسپتالونو او روډونو حالت خراب دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې تیر کال بجټ حکومت په څه خرج کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بجټ باندې تود بحث شوی دی. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله ویلي دي چې اپوزیشن اراکینو د صوبایي حکومت بجټ مسترد کوي. ډاکټر عباد د صوبایي حکومت په کرپشن هم سخت نیوکې کړي. ویلي دي چې بي آر ټي یو اجتهاد ده چې دا منصوبه فایده کې ده، نو بیا ورله سبسډي ولې ورکړې کیږي. پنجاب حکومت راتلونکي مالي کال لپاره د 5315 ارب روپو د بجټ اعلان کړی دی. سرکاري ملازمینو تنخوا کې 10% او پنشن کې 15% اضافه شوې ده. بجټ کې تعلیم لپاره 811 ارب او صحت لپاره 613 ارب روپۍ مختص کړې شوې دي. ایران په څلورمه شپه هم په اسرائیل د بیلسټیک میزایل او ډرون حملې جاري ساتلې دي. د تل ابیب په شمول د نورو ښارونو حساس تنصیبات یې په نښه کړي دي. حملې له وجې د حیفا ریفاینري 3 ملازمین وژلي شوي او ریفاینري بند کړې شوې ده. د ایران جوابي حملو له وجې اوسه پورې د آتش اسرائیلیانو د وژنې تصدیق شوی دی. بل خوا اسرائیل هم په تهران او نورو سیمو حملې جاري ساتلي دي او د ایران سرکاري ټي وي سټیشن باندې هم حمله شوې ده. پاکستان او سعودي عرب په شمول 21 ملکونو په ایران د اسرائیل حملو او جوهري تنصیبات په نښه کولو مذمت کړي. د دې ملکونو خارجه وزیرانو خپل مشترکه اعلامیه کې د اسرائیل حملې د علاقایي سلامتیا او د ایران د خپلواکۍ خلاف ورزي ګرځولې او د اسرائیل نه یې مطالبه کړې ده چې په ایران د حملو سلسله بند کړي. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران جوهري پروګرام متعلق معاهده کولو کې مخلص نه دی. د ایران دا ضد د انساني زیانونو د نقصان سبب جوړېدی شي. ټرمپ د تهران ټولو اوسیدونکو ته ښار نه د وتلو وارننګ ورکړی دی. ټرمپ G7 اجلاس هم نیمه کې پرېښودلی او واشنګټن ته واپس تللی دی. بل خوا د G7 اعلامیه کې د ایران جوهري تنصیباتو باندې حملو مذمت شوی دی. فریقینو ته کشیدګي کمولو هدایات هم شوي دي. فیلډ مارشل سید عاصم منیر امریکې دوره. ISPR تر مخه فیلډ مارشل عاصم منیر په واشنګټن کې اورسیز پاکستانی کمیونټي سره ملاقات کړی دی. پاکستانی کمیونټي ممبرانو د فیلډ مارشل تود هرکلی کړی وو او د هغه په درناوي کې استقبالیه هم ورکړې. پاکستانی کمیونټي مارکه حق کې په کامیابی فیلډ مارشل عاصم منیر ته خراج تحسین پیش کړی دی. پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالي باوجود بھارتي ټیم ایشیا کپ ټورنمنټ کې برخه اخیستو فیصله کړې ده. دا ټورنمنټ په متحده عرب امارات کې کیږي. ولې د ټورنمنټ د کوربتوب رایټس په بھارت سره وي. دواړه روایتي حریف به یو بل سره مقابله هم کوي. او د ملک په زیاتره برخو کې موسم وچ دی. میداني علاقو کې درجه حرارت کې اضافه راغلی ده. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا برني علاقو، مشرقي پنجاب، د سند، ګلګت او کشمیر په ځینې سیمو کې د باران امکان څرګند کړی. د راتلونکي مالي کال لپاره د صوبه بلوچستان مالي بجټ نن وړاندې کیږي. د سرپلس بجټ ټوټل تخمینه 1 ارب 200 ارب روپۍ نه سیوا ښودلې شوې ده. ذرایعو ویلي دي چې صوبې ته د NFC په مد کې 914 ارب روپۍ میلاوېدو امکان دی. تفصیلاتو مطابق راتلونکي مالي کال بلوچستان اسمبلی کې نن بجټ پیش کیږي. بجټ اجلاس نن مازدیګر رابللی شوی دی. د بجټ پیش کېدو نه وړاندې به صوبایي کابینه د بجټ دستاویز منظوري ورکوي. سرچینو ویلي دي چې د بلوچستان راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ تخمینه 1 ارب 200 ارب روپۍ نه سیوا ښودلې شوې ده. د بجټ لپاره مکمل تیاری شوي او دې مرحله کې ټول سټیک هولډر سره سلا مشوره شوې ده. راتلونکي صوبایي بجټ به 60 ارب روپۍ سرپلس وي. سرکاري ملازمین تنخوا 10% او پنشن کې 9% د اضافي امکان دی. بجټ دستاویزاتو مطابق صوبایي ترقیاتي پروګرام لپاره 200 ارب روپۍ او غیر ترقیاتي بجټ لپاره 800 ارب روپۍ نه سیوا مختص کړې شوې دي. صوبایي بجټ کې د تعلیم لپاره 115 ارب روپۍ او د صحت لپاره 110 ارب روپۍ تجویز دی. امکان دی چې NFC مد کې صوبې ته 914 ارب روپۍ میلاو شي.
د بلوچستان معاشي ماهرینو د صوبې د تیر کال بجټ په مکمله توګه د خرج کولو په حواله حکومتي دعوې دروغ ګرځولې دي. معاشي ماهرینو تر مخه روان مالی کال دوران صوبه کې سلویه منصوبه نه ده شروع کړې شوې. ترهګرۍ کې اضافه راغلې ده. هسپتالونو او روډونو حالت خراب دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې تیر کال بجټ حکومت په څه خرج کړی دی. نور تفصیل د اعجاز یوسفزئی په دې رپورټ کې. بلوچستان معاشي ماهرینو د صوبې د تیر کال بجټ په مکمله توګه د خرج کولو په حواله حکومتي دعوې دروغ ګرځولې دي. معاشي ماهرینو تر مخه روان مالی کال دوران صوبه کې سلویه منصوبه نه ده شروع کړې شوې. ترهګرۍ کې اضافه راغلې ده. د هسپتالونو او روډونو حالت هم خراب دي. نو سوال دا پیدا کیږي چې تیر کال بجٹ حکومت په څه خرچ کړی دی. په دې اړه تفصیل اخلو د کوئٹہ چیمبر آف کامرس صدر ایوب میریانی نے. جی ایوب صاحب بتائیے گا، آج بلوچستان کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو کیا امیدیں ہیں اس بجٹ سے، کیا توقعات ہے؟ جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ بجٹ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اچھا پیش ہوگا، لیکن بلوچستان کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے، بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، دہشت گردی کے اس عوامل کو دیکھتے ہوئے بجٹ میں جو ہے وہ ہمیں امید ہے کوئی اچھی تجاویز ہوں، اچھے پی ایس ڈی پی ہوں، خاص کر روڈز کے حوالے سے، خاص کر انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کوئٹہ پیکج کے حوالے سے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بجٹ پیش ہوتے ہیں بلوچستان کے ہوتے تو سرپلس ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سرپلس بجٹ کے باوجود پھر بھی علاقہ یا وطن ترقی نہیں کر رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کے تقسیم کار کا طریقہ ہے، یا بجٹ میں جو سسٹم لانے کا کوئی طریقہ ہے، یا لوگوں کو جو ہے اس کے اسکیمیں ڈالنے کا جو معاملات ہیں وہ شفاف نہیں ہے. خاص کر وہ نظام جو ٹھیکیداری کے نظام میں جو جاتے ہیں اس میں مشکلات اور مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے امید ہے ہم کہ اس کو ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وفاق سے بھی یہی امید ہے کہ بلوچستان کے بجٹ میں جو ہے وہ کچھ اضافہ کر لیں دہشت گردی کی وجہ سے. اور خاص کر اب یہ بارڈرز کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں یہ ایران کے جنگ کی وجہ سے جو ہے ہمارے بلوچستان کے لوگ اور بھی بے روزگار ہوئیں گے. تو میریانی صاحب، کیا اس بجٹ میں ایسی اسکیمز ہے جو بلوچستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دے؟ جی میڈم، اس میں اسکیم ہمیں امید نظر آ رہی ہے کیونکہ بلال کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو ہیں وہ کو چیئرمین ہیں، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے کوئی باہر سے جو ہے وہ لوگ آئیں، اور سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بجٹ میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ جو موجودہ بجٹ ہے آج پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں بزنس، ٹریڈ اور انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوئی واضح حکمت عملی ہے؟ جی بالکل واضح حکمت عملی ہے، لیکن یہ بزنس ٹریڈ کے لیے یا انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ وفاق سے ہوتی ہیں. صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو زمین پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو جو ہے وہ یوٹیلیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ون ونڈو فیسیلیٹیشن دیتی ہے، لیکن جو زیادہ سسٹم ہے وہ وفاق کی طرف سے ہوگا. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا اس بجٹ میں نوجوانوں کے لیے کیا کوئی خاص ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کے اسکلز ڈیولپمنٹ یا کاروبار کے لیے، قرضوں کے لیے کوئی نیا منصوبہ ہے؟ اس کے لیے جو ہے میرے خیال میں کوئی منصوبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اسکلڈ بچے جو ہیں وہ 50,000 جو ہے وہ سی ایم صاحب نے بھجوانے ہیں باہر ملک کے لیے. وہ ایک اسکیم ہے، انشاءاللہ امید ہے وہ اس میں لانچ ہو جائے گی. اچھا، یہ جو سر بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی مسائل بہت زیادہ ہے، جیسے صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی، تو کیا اس مسئلوں کے بارے میں کچھ خاص حل پیش کیا جا رہا ہے یا اس کے لیے کچھ خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں؟ اس حوالے سے